ډېر ملګري د کینیډا د ویزا د پروسس تپوس کوي چې د کینیډا د ویزا څه پروسس دی. موږ ته څه ویب سایټ راولېږه چې په کوم ویب سایټ باندې موږ لاړ شو او د کوم ځای نه اپلای وکړو. نو ګوره د کینیډا ویب سایټ خو ډېر زیات ایزي دی. ما څو ویډیوز پای باندې جوړ کړي دي. تاسو په خپله باندې اپلای کولی شئ. $185 د ویزټ ویزې فیس دی. خو د ټولو نه غټ چې کومه مسله د رونو ته راځي هغه دا دی چې خلکو سره ریکوایرمنټ نه پوره. اوس چې تاسو په چا پسې هم ځئ نو هغه صرف تاله اپلای د دې دپاره کوي چې هغه وایي یاره زما به پکې پیسې جوړې شي. چېرته هم څوک تا ته نه وایي چې نه کېږي. څوک وایي تش په پاسپورټ کېږي، څوک وایي بینک سټیټمنټ ته ضرورت نشته، څوک وایي بس انویټیشن لیټر دله زه راغواړم. ځکه چې دا خبرې دې کسانو نه کړي نو تاسو خو په هغو باندې اپلای نه کوئ. نو بهر حال کم کسان چې سیریس یې چې چا سره چې ریکوایرمنټس پوره ټول هر څه د سره پوره کاغذونه د سره پوره نو بالکل کینیډا ویزې ته تاسو اپلای کولی شئ. امریکې ته هم کولی شئ، اسټرالیا ته هم کولی شئ، نیوزیلینډ ته هم کولی شئ. دا ټولې امبیسیانې چې کولاوي شوي دي دا د دې لپاره کولی شي چې تاسو له ویزه درکړي. خو داسې په پټو سترګو باندې تاسو له ویزه نه درکوي. څه ملګري وایي چې یاره زه خپل قسمت ازماو کوم او زه خپل قسمت کوم. نو بهرحال تاسو هم کولی شئ چې د ویزې اپلای وکړئ که تاسو الیجیبل یې. که تاسو الیجیبل نه یې ځان په دې باندې پوهه کوئ چې خلک څنګه الیجیبل کېږي، په څونه وخت کې الیجیبل کېږي. مونږ بالکل دا سروس پرووایډ کوو. مونږ تاسو سره کنسلټیشن کولی شو. دا ویډیوز چې زه جوړوم دا زه دې لپاره جوړوم چې تاسو ځان په خپله باندې اپلای وکړئ. زما بالکل دا مطلب نه چې تاسو راشئ او په مونږ باندې اپلای وکړئ. خو زه وایم چې تاسو خبر شئ. زما آفس ته چې کوم کسان راغلي دي هم دغه انفارمیشن دغه معلومات ول زه ورکوم. دویمه څه خبره نه چې آفس ته څوک راشي او زه ورته بیا وایم چې نه کېږي او بس په پاسپورټ او دغه نه بغیر کېږي. بل د یورپ چې کوم د ورک پرمټ نن سبا چانسز دي په رومانیا کې او په لیټویا کې هغه ډېر زبردست دي. د یورپ دپاره هر نمونه کس چې دی هغه ورک پرمټ اخیستی شي. خو په چا پسې ځئ مه چې څوک درته وایي چې یاره مالا ورک پرمټ په دونه دی په دونه دی. تاسو کوشش کوئ چې اپلای وکړئ په صحیح طریقه. ځان یو سی وي جوړ کړئ، هغه جابونو ته اپلای وکړئ. ډېر ملګري چې دي هغه په وټساپ باندې میسیجز رالیږي، مختلفو ویب سایټو ته ځي د کینیډا او د یورپ دپاره هغه ویب سایټ ته پیسې غواړي. نو څو نه ایجنټان چې دلته موجود دي که نه د دې نه زیات چې دي نو خلکو ویب سایټ جوړ کړي دي. نو آنلاین پیمنټ بالکل مه کوئ. کوشش کوئ چې په یو اتھنټک سټډي باندې په یو پروفیشنل سټډي باندې تاسو اپلای وکړئ او چې تاسو دا فایل چې دی دا په صحیح طریقه باندې جمع شي. نور ویزه د هیچا په لاس کې نه. که زه وایم چې زه 100% تاسو ته ویزه لګولی شم نو زه هم دروغ وایم. نو ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.